الرحمن الرحیم صفات عارضہ کے شروع کو باب نمبر 5 او درس نمبر 62 د لر مناوی ان په ترتیب سره اول نمبر حرف لام د لام صفات عارضه او داغه قیدی قانون داغه د پر شرطونه دا بیانېږي. د الله د لام دو صفات دي، تفخیم عارضی او ترقیق. د الله د لام دو صفات دي، ډک ویل او باریک ویل. داغه تقسیم او دغه داسې دی تفصیل چې قاعده نمبر 1 قاعده او قانون ولکه خود شو صفات عارضه دي، شرطونه بولک دي. یو شرط دا دی چې د الله لام راشي په قرآن مجید کې او د دنه ما قبل خي طرف ته مخ کې زبر وي یا پیش وي. دو شرطونه ولګي، یا زبري فتحوي یا ضموي. نو دغه د الله لام کې به مونږ یو چل کوو، هغه چل به سوي غټ به وایو، تفخیم عارضي به راوړو. عارضي اوس ځکه لګو چې دا تفخیم مخکې په غټو حروفو کې تیر شوی دلته لازمي و، لکه ادا ته ګوره من الله وایه راپسې من الله او رسول الله د پیش مثال، او دغه شانتې رفعه الله د پیش مثال، اراد الله د زبر مثال. دا یو قاعده او قانون شوله. اوس ګوره دویمه قاعده، قاعده نمبر 2 یا قاعده یا شرط یا اصول. دغه د الله لام که په قرآن مجید کې راشي او د دنه ما قبل کسره وي، زیر وي مخکې طرف ته، نو دغه د الله لام کې به بل چل کوو، ترقیق باریک به وایو. د ژبې ویښ په ښکته پاتې کېږي، د ژبې منځ به ښکته پاتې کېږي، او دغلته به د ژبې ویښ او منځ اوچتېده، لکه بسم الله بسم الله من دون الله لله الحمد لله. دا دویمه صفتو د هغې دپاره دویمه قاعده. دوه د فایدې خبرې په دې باب کې. یو دا دی چې د اللهم لام په لفظ د الله کې داخل دی. څه مطلب؟ چې کله د دې اللهم نه مخکې زبر پیش وي دا به ډک وي، لکه الله سبحانک اللهم اللهم ربنا. دغه ځای کې او چې مخکې ته پیش وي قال اللهم ډک وي، او که مخکې ته زیري باریک وي قل اللهم مثال. او دویمه د فایدې خبره دا ده چې دا قاعدې د الله د لام دي. که د الله د لام او د اللهم د لام نه علاوه بل لام راشي، لکه قل والا لام شو، الملائکه، الملک، الحمد، العالمین، دا به همیشه باریک ویلی چې د دوو د وجو نه. یو صفت لازمه کې غټو حروفو کې لام نشته دی، او بل دا صفات عارضه کې د الله د لام نه علاوه لامونه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. پرون د الله د لام قیدې او د دې باب شروع شوی د صفات عارضه دو دي، تفخیم او ترقیق. دو قیدې پکې پرون شوی، د هغې لږ تفصیل بیانو. اوله قاعده کې دا وه چې د الله د لام نه مخکې زبر راشي یا پیش راشي، دې حالت کې به د الله په لام کې تفخیم عارضي، د الله لام به ډک وایو، استعلا اطباق په عارضي کوو. اوس دلته تاسو دوه شرطونه ولګول چې د الله د لام نه مخکې به زبر یا پیشي. نو په قرآن مجید کې د الله د لام نه مخکې 4 قسمه زبر راځي او 2 قسمه پیش راځي. دا ذهن ته واچوئ. دا یو خلاصه خبره، خلاصه خبره مې ته وکړله چې د الله د لام نه په قرآن مجید کې 4 قسمه مخکې به زبر راځي. دا زبر به 4 قسمې ګورې وته. یو قسم دا دی چې د الله د لام نه مخکې به زبري، هر یو خبره کې 3 خبرې کوي. 1 نمبر قسم د الله د لام نه مخکې به زبر به یوه کلمه کې به ورسره جفت به او اصلي به وي، دغه زبر به اصلي وي، لکه الله. د الله د لام نه مخکې زبر دی په یو کلمه کې، ځکه دی چې دا حمزه د الله د لام ده، او یو کلمه کې هم دی او اصلیم دی. دی اصلي او عارضي باندې هم بیا په رستو پیومه په اجتماع ساکنینو کې د حمزو په باب کې هم پیومه. دویم قسم زبر به څنګه وي؟ د الله د لام نه مخکې به زبري، یوه کلمه کې به هو عارضي به، اصلي به نی، عارضي به تا به وله ورکړي، دغه زبر به تا ورکړي، لکه الله لا اله. دا د ال والا حمزه دا وصلي ده، دا غورځېږي، دله دا حرکت تا ورکړی دی. دا به هم د حمزو په باب کې پیږمه چې دا څنګه عارضي دی. دریم قسم زبر چې په جدا زبر به وي، جدا کلمه کې وي. ګوره کلمه بدله شوه،
د الله د لام نه مخکې زبري یو خبره، جدا کلمه کې وي دوه خبرې، او اصلي به وي لکه عند الله په دې دال باندې د الله د لام نه مخکې زبر دی ګوره په دال باندې، او جدا کلمه کې دی دا دال عند ځان له کلمه ده، الله ځان له کلمه ده، خو دا زبر اصلي دی تا نه دی ورکړی، د دې دال دا زبر خپل دی، نو ګورئ اصلي به او جدا کلمه مو پېژنده. څلورم قسم د الله د لام نه مخکې زبري جدا کلمه کوي خو عارضي به د بل چا په ځای به راغلي، لکه من الله کې دوه خبرو ته سوچ وکړئ، دریو ته زبر دی د الله د لام نه مخکې زبر دی او هغه جدا کلمه من ځان له کلمه ده، الله ځان له ده جدا کلمه ده، او عارضي دی دا په اصل کې من الله دی، من دا نون ساکن دی دا بیا اجتماعي ساکنین راغلي دلته به زبر ورکې من حرف جر له. نو دا څلور قسمه د زبر شو، قاعده کې دوه شرطه دي د زبر خبره ختمه. د الله د لام نه مخکې په قرآن مجید کې دوه قسمه پیشونه راځي، هماغه ډومبۍ قاعده کې روان یو. څنګه؟ اوله خبره ده، اول قسم د پیش دا چې پیش به وي ضمه به وي، پیش به وي او اصلي به وي، او یو کلمه کې به متصل به متصله به ضمه به اصلیه به متصله به، ما درته پښتو کې لیکلي دي لکه رسول الله جدا کلمه به منفصله به. اول قسم څنګه دی؟ د الله د لام نه مخکې به پیشي اصلي به وي او جدا کلمه کې به منفصله به، لکه رسول الله کې لږ سوچ وکړئ پیش دی الله د لام نه مخکې پیش دی، او جدا کلمه رسول جدا کلمه الله جدا کلمه ده، او دا پیش اصلي دی د لام خپل پیش دی. او بله خبره دویم قسم د پیش د الله د لام نه مخکې به پیشي ضمه به وي عارضي به د بل چا په ځای به راغلي، او جدا کلمه کې به منفصله به وي، لکه ګورئ دعوا الله دعو یو خو پیش دی، بل دعو ځان له کلمه ده الله ځان له ده جدا کلمه شوله، او عارضي دی دا واو اصل کې ساکن دی دعو دا اجتماعي ساکنانو کې راځي چې کله ډومبۍ ساکن واوي لینی جمع وي ایله به پیش ورکوو، نو دا دعو دی په اصل کې دعو الله دا پیش تا ورکړی دی د جزم په ځای راغلی عارضي دی، او د الله د لام نه مخکې پیش په د الله د لام نه مخکې پیش په یو کلمه کې نه راځي، یعنې اوس به د هغې هم څلور حالته وو پوه شو. د زبر څلور حالته دي، د پیش دوه حالت دي، او دویمه قاعده تاسو څنګه وایئ چې د الله د لام نه مخکې زیر وي هلته به د الله لام کې ترقیق کېږي. نو د الله د لام نه مخکې به په قرآن مجید کې درې قسمه زیر راځي. څنګه درې قسمه زیر به وي، کسره به وي، اصلي به وي، او یوه کلمه کې به متصله به کسره به وي اصلیه به متصله به، لکه لله ما فی السماوات تاسو وایئ د الله د لام نه مخکې زیر دی یو کلمه کې دی او اصلي دی د بل چا په ځای نه راغلی. بله خبره د الله د لام نه مخکې به زیر وي اصلي به وي جدا کلمه کوي، خبره پکې دا بدله شوه. د الله د لام نه مخکې زیر دی کسره ده اصلیه ده منفصله ده، لکه بسم الله کې لږ سوچ وکړئ د الله د لام نه مخکې زیر دی د میم لاندې او کلمه جدا ده، بسم ځان له کلمه ده او الله ځان له ده، او اصلي دی د بل چا په ځای نه ده راغلی، دا میم زیر خپل دی. اوس بله خبره بدله شوه د الله د لام نه مخکې به زیري عارضي به د بل چا په ځای به راغلي، او منفصله به جدا کلمې والا به، لکه امله اوس لږ سوچ وکړئ د الله د لام نه مخکې زیر دی جدا کلمه کې ځکه ام ځان له کلمه دی الله ځان له دی، او بل دا عارضي دی دا د جزم په ځای راغلی، دا په اصل کې ام دی، تاسو ام لم نه وایئ ام کان نه وایئ میم ساکن دی، دا اجتماع ساکنین دی الساکن اذا حرک حرک بالکسرة، دلته زیر تاسو ورکړی دا عارضي د جزم په ځای راغلی دی. اوس دا د الله د لام نه مخکې به زیر د دې دریو قسمو نه علاوه پیدا نه کړي، پیش به د دوو قسمو نه علاوه پیدا نه کړي، دا نتیجه ته وایم، او زبر به د الله د لام نه مخکې څلور قسمو نه زیات پیدا نه کړي، دا د هغې ټول نه چوټ شو.